تبا لك یا محمد الہذا جماعتنا سائر اليوم. زمان نشیا چې دا مولوی صاحب چې دی نو په دې علاقه کې دعوت تبلیغ کوي، په دې باندې د دې علاقې دا مشران او کشران نه په دې باندې د دې علاقې دا بوټیم چې دی ګواه دي چې دا مولوی صاحب چې دی د دعوت او تبلیغ کوي. لیکن د اوسه پورې چې دی نو یو دغه زوی به سره نه مني، سم لار نه بنی راغلی چې د قیامت په ورځ دغه سړی راپاسي او دی وایي چې ما د داعی نه راغلی، دعوت کوونکی نه راغلی، نو ولې دا مولوی صاحب هلته موجود نه وي؟ دی وایي چې زه راغلی خو دوی را سره نه منله، دوی را سره نه منله. هلته به بیا څه جواب کوي؟ ځکه چې یو ځای کې ګواه کوونکی نه کوي چې په چا باندې ګواه وکړي، نو هلته خو سړی صاحب کوبک وجنګوي ځان د خلکو نه خلاص کړي. لیکن میدان محشر کې خو بیا چې دی نو ګواهان په پتا باندې موجود دي، هلته به بیا تل الله سره سړو وکړي. هلته خو ستا نه ریکارډینګ شوی دی، هلته خو تا ته CCTV لګېدلې ده، دلته تاسو سیټیلایټ ته پسې ګرځي، ستا نه ریکارډینګ شوی دی، هلته ته LCD لګېدلې ده، هلته ستا ویډیو سټارټ ته په میدان حشر کې، او ته به بیا انکار کوې چې نه ما داسې کار نه دی کړی. دا خو هلکه ته به ډېر زیاتې وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسو غوره امت یې، الله تبارک وتعالی وایي تاسو غوره امت یې، لیکن چې ما او تا خو ځان غوره امت شمار کړو که نه، ما او تا ځان غوره امت نه شمارو. او دا بعضې پکې یاره مولي صاحب او چې دی نو دا سختې مسلې پرېږده دا پکې مه بیان، خپل ملګري به راته ووایي، خپل ملګري به ووایي یاره مولي صاحب دا سختې مسلې مه بیانوه، او چې دی نو پرېږده په تندر دې ساړه شي لاړو ووایه ورته، په تندر دې ساړه شي لاړو ووایه. دا 1,24,000 کم و بیش انبیاء چې الله را لېږلي وو او دوی دعوت کو او دوی د خلکو کنځل کول، رټې سپورې ورته ویلې، په کاڼو باندې ویشته، او خصوصا نبي علیه الصلاۃ والسلام چې آخري پیغمبر دی هغه په کاڼو باندې ویشتی دی، په ګټو باندې ویشتی دی، او چې دی نو مخ یې ورله تور کړی دی، په خرو باندې سور کړی دی، او د ډک ډک لرې پې ارتاو کړي دي، او هغه ته الله دا نه دي ویلي چې ته بس دی د دعوت پرېږده او نور مه کوه. نو ته د دې زمانې به پکې کم کوجی چې تا ته خلک وایي چې دعوت وکړه. دا خو ما ته پته ده د آخري پیغمبر خبره چې دی نو خلکو نه ده منلې، نو د دې زمانې زما خبره به څوک وکړي؟ د دې زمانې د ملا خبره خو لاړو منلی کېږي نه، چې د پیغمبر خبره خلک نه مني. لکه نبي علیه الصلاۃ والسلام چې ټول خلک راغونډ کړو او دی بوی تلو، ډېری ته به راوښو، دنګ ځای ته سټیج ته وښو، سټیج به والو که نه دی وخت منبر ته وښو، نو هلته یې ووایي چې قومه تاسو ما راجمع کړی، لیکن تاسو ته یو خبره کوم، خو تاسو ته زه ووایم چې د دې غر نه شاته دشمن را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي، دشمن را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي، نو تاسو به دا ومنئ؟ هغوی وایي او موږ بلکل منو. ته خو چې دی رښتینی سړی تا چې ته دروغ خبره نه ده کړې، زمونږ غوږونه دروغ خبرې اورېدی شي لیکن ستا خوله چې دی دروغ خبره نه شي کولی. هغه وایي ښه داسې خبره ده چې زه دروغ نه وایم او تاسو را سره دا منئ؟ هغوی وایي موږ در سره منو. نو هغه ورته څه وایي؟ قولوا لا اله الا الله تفلحون، تاسو لا اله الا الله ووایئ تاسو به کامیاب شئ. نه په هغې کې بس تره ولاړ دی، تره ورته څه وایي؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا سائر اليوم، تباشي هلاک شي اے وراره تا مونږ دې دپاره راجمع کړو چې لا اله الا الله ووایئ. خپل تره ورته وایي تبا لک یا محمد، تبا برباد چې تا مونږ دې خبرې ته راغونډ کړو.